رب العالمین په دې آیت کریمه په دې اخیری او ټکی کې کونوا مع الصادقین د مسلمانانو خصوصا د نوجوان طبقه د اصلاح یو نسخه خی چې د نوجوان طبقه او کشر کل بالخصوص او د عام مسلمانانو بالعموم اصلاح په څه طریقه کېږي دی به د ګناه نه په څه طریقه بچ کېږي دی به الله والا او د الله د رسول تابعدار څنګه جوړېږي نو الله د هغې متعلق فرمایي کونوا مع الصادقین من به خو تقوا ده اتقوا الله تقوا خو یو ډېر لوی مفهوم لري د الله نه ویریږئ په دې خپل زړه کې وکونوا مع الصادقین خپل ماحول د نیکانو سره برابر کې د اصلاح بهترینه طریقه ماحول جوړول دي که یو انسان په ښه ماحول کې پاتې شو ښه برادرۍ کې په ښه دوستانه ماحول کې دی په خپله ټیک کېږي او که یو انسان په خراب برادرۍ کې وي په خراب ماحول کې وي ګنده خلکو سره تعلقات دي نو د ده باندې د محنت ضرورت نشته په خپله خرابېږي دا قانون دی بس ماحول اثر لري مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تېر شوی دی زموږ د دارالعلوم دیوبند په دې اکابر علماو کې ډېر لوی عالم ډېر جید او ډېر محقق عالم او د نقلي علوم سره سره د عقلي علومو د ډېر لوی مهارت حاصل دی بخاري شریف باندې ردی او تقریر چالي چاپ کړی دی لیکلی دی لامع الدراري ورته وایي دا ما په خیال عام طالبان خو څه کوي چې ډېر مولیان به هم پرې نه پوهېږي د جوهرې نکتې یې لیکلې یا کوکب الدوري په یو حاشیه د لیکلی شوې ده بل چا لیکلی ده په ترمذي شریف نو خدای پاک دله یو ډېر عمیق او جوهر علم ورکړی و نو یو ځل تللی و تانبون ته د مولانا حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه د هغه یو واده اصل کې تللی چې واده له تللی بیا لکه سوچ کړی چې راشه حاجي صاحب حاجي امداد الله صاحب دا ډېر لوی بزرګ و د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د هغه پیر او دا علوم دیوبند چې دا څومره اکابر دي دا تقریبا ټول د هغه مریدان دي نو دې لاړ چې راشه د حاجي صاحب دې علاقې ته راغلی مو واده له د هغه سره ملاقات مو وکړم د حاجي صاحب ملاقات یې وکړه حاجي صاحب ورته وایي چې ما سره شپه وکړه وایي ښه شپې ته پاتې شو حاجی امداد الله صاحب ډېر لوی بزرګ و ولی الله د زمانې هغه چې ده ته وکتل نو هغه ته پته ولګېده چې دا سړی خو ډېر هوښیار دی ډېر قابل انسان دی ده نه خو ډېر کار اخیستلی کېږي ورته ویې تا بیعت کړی چا سره وکړه مولانا رشید احمد صاحب ورته وایي چې نه ما خو بیعت نه دی کړی وایي ما نه بیعت وکړه خپله یې ورته وایي وی تا کې د ډېر ښه آثار وینم او د تندي کې د داسې نښې وینم نو څه مانه بیعت وکړه مولانا رشید احمد صاحب خو د هغه زمانې نوجوان عالم و فلسفه او منطق او دا کتابونه به یې ښول هغه وی بیعت به درسره وکړم خو دا مراقبې او دا ذکرونه او دا قصې پسې نشم کولی د ما درس دی طالبانو له کتاب کتل دی او بیا درس دی نو که دا راته وایي چې یاره بیا به ذکرونه کوي او دا ذکر به او دا ذکر به او دا به او تسبیح به ټولو اړوم او دا شغل به کوي او دا به کوي ګورې دې قصو کې دی نه او که هسې د برکت دپاره وی چې بیعت را سره وکړه در سره کوم خو ګورې بوج به را باندې نه اچوې مصروف کې به مې منه په دا ذکرونو اذکارو کې بس واقعي درس ډېر لوی اثر لري درس و تدریس دا فرض دی دا هغې ډېره لویه مرتبه ده درس ته به مې نه پاتې کې حاجی صاحب هوښیار وایي بس اس بوج هم در باندې نه اچوم سره بیعت وکړه بیعت یې ورسره وکړه حاجی صاحب خپلو مریدانو ته وایي چې د مولانا رشید احمد صاحب کټ ما سره کوټه کې یو ځای سم کې یو ځای به سم دی ورسره یو ځای سم لاس یې سم لاس ته حاجی صاحب رحمت الله علیه خو نیمه شپه کې اخره حصه کې پاسې تهجد وله او داسې وکړه ودرېد مولانا رشید احمد صاحب لکه سوچ کوي چې خدای کو دقسې زه دیم او علم راوړم خوب هم نه راځي امر باندې پیښ شو
نو لږه بده ده زه راشه بس وبکو یو څو رکعاته تهجد به وکړو پاسېده نازله نه پاسېده تهجد یې وکړل ما چې جماعت ته راووت ویې کتل جماعت کې عالمان دي طالبان دي ټول په تهجد ولاړ دي ذکر و اذکار کې مصروف دي ذکر و اذکار کې مصروف دي نو زه وی چیرې راشه بس هسې څه اوس د کېږي تهجد یې وکړ تم څه ذکر اذکار څه خو ووایه که نه سار شو چې څنګه سار شو دې ماحول ولا لږ خوند ورکړه حاجي صاحب ورته وایي که ډېر ضرورت دې نو یو شپه دوه نوره مې سار شو وایي صاحب حساب بشه زما صاحب د مدرسې چوټي ده 2 ورځې نور هم تېرې کړې چې 2 ورځې تېرې کړې نو حاجي صاحب سره کېناسته وایي صاحب ما ته څه ذکر و اذکار وڅه وښایه ماحول پې سر وکړه وایي نه تا ته خو ما ویلو چې په تا بوج نه اچو ته د خپلې وعدې پابند دی بس صرف دا بیعت هم ستا لپاره پاره کافي ده بس خپل درس و تدریس کوه هغه اهم شی دی بوج در باندې نه اچوم وایي نه صاحب بوج راواچوه بوج راواچوه نو د یوې شپې نه 3 شپې شوې او د 3 شپو نه 40 ورځې غونډه چې لیل حاجي صاحب سره په خانقاه کې تېره کړه او 40 ورځې پس چې ته نو حاجي صاحب له خپلو ټولو څومره چې د هغه طریقې وې اذکار د هغې خلیفه که خلافت یې وله ورکړه نو قاري صاحب لیکي قاري طیب صاحب وایي مخکې چې راغی نو وایي د شپې عبادت یې هم نه کو نفل یې هم نه کول نو چې په لومبۍ شپه پاڅېده نو عادت یې جوړ شو نو چې 3 ورځې تېرې کړې نو عبادت ته متوجه شو هغه عادت یې په عبادت بدل شو نو چې 40 شپې تېرې کړې نو عبادت یې په خلافت بدل شو دا حاجي صاحب خلیفه شو یو ټکي ورته هغه ونه وی چې دې ذکر کې دومره سوا او دې درود شریف کې دومره سوا او دې ذکر کې دومره سوا هغه ماحول یو کت ماحول سره بدل شو قاری صاحب لیکلي قاری طیب صاحب وی چې د کلم بیا گنگوهی رشید احمد گنگوهی صاحب د علم سره سره د تصوف یو لوی امام هم ته جوړ شو نو وی زه یو ځل د هغه جومات ته لاړم گنگوه ته وی زه د 8 کال وم وی مجلس کې به لګیو په جومات کې خانقاه کې به ذکر و اذکار کېدل خلیفګان به صاحب طالبان به عالمان به هغوی به لا اله الا الله ذکر و اذکار کو نو په گنگوه کې دوبیان ډېر زیات وو هغوی به د خلکو دا جامې وینځلې نو اوس خو یې په مسجدونو کې وینځي هغه زمانه کې خو به یې دا جامې په هغه صوبالو ډبولې او یا د دوبیانو مونږ به خپله لیدل د دوبیانو د پېښور کې به د دوبیانو جامې وینځلې نو دا یو طرف پې نیولې اوچتولې به او کاڼې له به یې رابرولې اوچتولې به لکه څنګه چې سړی وږي ټکوي داسې به یې کاڼې له رابرولې نو قاري طیب صاحب وایي هغه دوبیانو باندې د مولانا رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه د ماحول دومره اثر شوی چې هغې به هغه کپړه اوچته کړه او هغه کاڼې له به یې رابروله نو د کپړې درس سره به یې وي الا الله الا الله الا الله کپړه به اوچته کړه چې رابروله به وي الا الله هغې سره به الا الله وي دا د مولانا رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه د هغه خانقه او د ذکر و اذکار اثر د مارونو بنیادي څیز که د یو خپل کشر اصلاح کول غواړئ چې زما زوی دی ډېر خلک راشي یاره جي زوی مې په غلط طرف روان دی لوفرانو سره کیلي پاسي او پیسې الوځئ او بېځایه ما سره ما ته سپک ګوري پلار ته سپک ګوري مور ته سپک ګوري او څه وظیفه وښایه او څه درود او څه الفاظ راته وښایه او څه تعویض او څه دم راته وښایه د دې لپاره نه تعویض ضرورت شته دې لپاره نه دم ضرورت شته دې لپاره بهترین علاج دا دی چې د خپل دوی ماحول ټیک کړه دې د غلطو خلقو د غلط مجلس نه منې که او په نیک مجلس کې کښېنه بس ماحول ټیک کې په خپل اثر کوي قسم دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا څومره صحابه کرام الله تعالی په صحبت د نبی علیہ السلام کې داخل کړل او دا مسلمانان شو او دی دا څومره دین زده کړی دی دی د پیغمبر علیه السلام د ماحول ناسته زده کړی ناسته یې کړې د نبي علیه السلام ته هغه ته یې کتلي چې دی څه کوي هماغه عمل اختیار کړی دی تاسو احادیثو کې وګورئ نو د نبي علیه السلام اقوال چې نبي هم دا وفرمایل دا کم دي افعال یې زیات دي او صحابه یې وایي نبي علیه السلام به دا چل کاو رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم یفعل کذا ما ورته وکتل دا کار یې کولو ما مغه کار شروع
نبی علیہ السلام ویلی چې دا عمل یې کوو نو ما هم دا عمل شروع کړ. نبی علیہ السلام ویلی چې دا کار یې نه کوو ما هم د هغې نه ځان وساتم. او زمونږ د تابعینو ډېر روایات ته دقسې فعلي روایات یا تقریري چې ما صحابه ولیدل هغوی دا کارونه کول نو موږ هم ورسره هغه کار شروع ما حول یې وجود ما سر لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه د مکې د فتح نه بیا نبی علیہ السلام لاړ حنین ته. طائف او حنین دغه جهادونه وشو. د حنین نه چې کله واپس راته نو د مکې مکرمې په ګوان کې یو ځای کې نبی علیہ السلام دمه وکړه. هغه به د اسونو د اوښانو سورلی وې یو شال مزل به ګرانو دمه وکړه. د مانځه وخت پرې راغی. یو صحابي ته بلال رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام یې بانګ ووایه چې موږ دلته مونځ وکړو خیمې خښې کړې وې هغه بانګ وې. د دې کلي ماشومان دا کلي هم لا مسلمان شوی نه دی. د دې کلي ماشومان دی واړه هغوی چې دا بانګ واورېده هغوی ته یو ناشنا شی ښکاره شو چې دا کاکا څه کوي چې دا چغې وایي. په لومړي ځل یې بانګ واورېد غوږونو کې ګوتې منډلې دي کله یو خوا ګوري کله بل خوا. دا بابا څه کوي دا کاکا چې دا چغې وباسي. نو ماشومانو یې پیښې شروع کړې واړه خو داسې پیښې کوي. حضور پاک ورته خیال شو چې دا ماشومان خو زما د مؤذن بانګي پیښې کوي. صحابو ته ورمنډه کې دا ماشومان راونیسئ خوش طبیعي ورسره کوو. چې صحابه منډې کړې ټول واړه ته وتښتېدل. یو ماشوم ابو محذوره هغه یې پکې راونیوه چې راوینې و نبي علیه السلام دی راوسته چې پیغمبر علیه السلام سره ودرېد. دا ابو محذوره وایي وی د اسلام نه مې نفرت و ما خپل دین خوښ او ما دې بانک پورې مونږ ټوکې کولې چې دا څنګه دوی چغې وایي. وی چې نبی علیہ السلام ته مخامخ ودرېدم ګیر چاپېره صحابه ته ته وی ما ته وایه بچې دا پیښې چې دې څنګه کولې شا به بیا ووایه. د دې صحابو د زمانې د خلکو حافظې ډېرې مضبوطې وي. یو شی چې به یو ځل واورېد اب ورته بیا یاد و یېرېده به ترې نه شا به وایه. وی ما وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر وی په سینې راله لاس کېښود چې ورپسې وایه وی مې چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. وی راته چې بچې دا بیا ووایه دا اشهدو والا الفاظ شهادتین دا یو ځل بیا ووایه او په اوچت اواز یې ووایه. وی یارېدم نو وی په اوچت اواز مې ووایي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. وی به چې زمخ کې وایا ما حي على الصلاه وحي على الفلاح الله اکبر او بان خلاص کو. وی قسم دې چې ما د نبی علیہ السلام مبارک د لاس په دې سیله له پاسه ایمان کې خو او دا اشهد را ما دوباره وی اسلام می پاړه کې ورننه و چې صحابو دې ما حال ته مې کتل څوک منځ کې لګیا چې الله تعالی سوچت کړی دی نماز وخت او صفونو کې ودرېدل او خشتخ کل شکلونه دي او یو بل سره مینه ده یو بل سره یو ځای ناست دي. وی چې دې ماحول ته مې وکتل وی مې چې د الله رسول ما ته اسلام وښایه زم ستا په دین کې داخلېږم خدای مسلمان. نو حضور پاک والا بیا یو لوی نام ورکړ وی عزت مې د مکې مکرمې مؤذن مقرر کړ ځکه مکه مکرمه له دې نه مخکې فتح شوې وه او لومبې بانک د فتح نه پس پکې حضرت بلال صاحب ویلو وی ځه ته مې د مکې مؤذن کړې خو چې دا کم بانک په وجه ته مسلمان شوې نو ته به په مکه کې هم دقسې بانک وې. زمونږ د عالمانو طالبانو ته د ترجیع اذان وایي ته به دا زمونږ والا بانک نه وي هم دقسې وایه دا اشهد ان لا اله الا الله دا څلور الکلمې دا لاول رو وایه او بیا په زوره وایه. نو چې دا څومره کافر تاسو وینئ چې دا د اسلام په دایره کې داخل شوي دي دا ټول د نبی علیہ السلام د هغې ماحول نه متاثر شوي دي. بعضې د جاسوسۍ په بنیاد راغلي یو کافر راغی او د نبی علیہ السلام خلاف دومره سخت و چې وی توره مې خصوصي سپیشل دې دپاره جوړه کړه چې نبی علیہ السلام باندې پرې غذار کړو سپیشل توره او هغې له مې د زهر اوبه ورکړئ چې که چېرته د مرګ نه بچ شو او زخمی شو نو چې هم بچ پاتې نشي. او بیا مې دومره خواري ورسره وکړه چې هغه مې د شا دلته کې شا ته لاندې د کمیس کې مولځی جوړ کړه او شا ته مې هغه ومنډله
چې زما لاس کې چاته پته ونه لګي چې د سره توره شته او سره نشته او صادر مې ځان نه تاو کړ او چې رالم څنګه نبي علیه السلام را باندې پوه شو دلته راشو او مخامخ کېناستم او څنګه حضور پاک ته مو قتل او د صحابه ماحول ته مې قتل بس وی پاک قټک مې نبی علیه السلام ته چې صاحب کلمه نه تخایا وی توره خو دې شاته منډلې ده توره خو دې شاته منډلې ده راځي شه وی ورنږدې شم کلمه شهادت مې خدای مسلمان لوی فرست د صحابه کرام زبرته یو څه شمیرم لوی فرست د صحابه کرامو چې دا د نبی علیہ السلام په صحبت کې داخل شو او د حضور پاک او د صحابه ماحول ته وکتل خدای پاک داغي نه کوم استه جوړ کړ نن داغي مثال نشي پیش کو د حضور پاک ډېرې معجزې دي ګوتو مبارک ولې او به دا یو معجزه یو ځای کې ضرورت د موراغه وبنوي نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته ویل کې شانته وب پیدا کړ هغه کاسه کې لګي وب پیدا کړي هغه پکې د خپل ګوت مبارک کې خاندلې وب په خټ کې دوه شوي او چې څومره صحابه هغه اومس کله سارویا مسکلي مشکول انت ډکړه معجزه شو یو ځای کې د زسماتي ضرورت راغی د سوء د پنۍ سے انتظام نو میدانو کولا ادرے دقا سے او مخامخ یو صحابی وی مخامخ یو اونا وگورا لرے او بل طرف سے یو اونا و یوی تیم اشارہ وکا بل تیم اشارہ وکا یو اونا پزمکا سیرکی شلی او نبی علیہ السلام لرالا او بلم زمکا شلی او حضور پاک لرالا او دا دوارو اونو سانگی ٹیٹ شوی زمکی تا جخت شوی او پیغمبر علیہ السلام تے پردہ جون رکلا او دا سیمات کو چاو دا سیمات کی یوی تیم اشارہ وکا بل تم یو خپل دے لرالا او بل خپل دے جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم ہے بلا معجزہ دا خوراک معجزی دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے ڈوڑے اوپر لگا شان ڈوڑے او پاغی باندے بلا پینزل لسا و صحابہ را لیلہ پہ خدا پاک مانگا دیر معجزی دی دا حضور پاک یا وانا یو صحابی ہوئی نبی علیہ السلام نے ڈوڑے اوپر یو چیلے مولا لال کرنا ویچے اغوخی اخوانا لا اڈو کی پزمکا و غردون ویدہ اڈو کی راگون کا وی اغاڈو کی مولا راگون کل مخیط مولا کی خوضن وی پاغی اللہ مبارک کی خوض واپس تی چیلے جوش او دانا چی کنی بس بیا مر شو ندیرو مرمون کر بیاو یو بل صحابی وی نبی علیہ السلام یو تولیه را کر یو رومان اغی پی مخ مبارک وچ کرو پی مال را کر وی قسم دی چی خیرن بشو تنور کی بمیواچا نو پاک بشو ما پا اوبو چا تنیدین دلی تنور کی بمیواچا او بار بمیرو اس پاک بشو دا دا حضور پاک معجزی دی نو کانو دا نبی علیہ السلام پلاس کی تسبیحات ویلی نو صحابی وی نبی علیہ السلام صلی اللہ کی کانو وی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بی حضرت ابو بکر اللہ ورقل دا غلاس کم لگیالی وی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بی حضرت عمر فاروق لورکل دا غلاس کی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بی حضرت عمر حضرت عثمان لورکل دا غلاس کی بیا تسبیحات بند کر دا دا حضور پاک معجزین لیکن لمارو دا طول معجزین او طرف تکا دا سمر معجزین دا پیغمبر علیہ السلام دا طولو نا غٹ معجزہ دا دا ہر صحابی دا حضور پاک مستقل معجزہ دا کانی نرمیدل آسان دی کانی دا چولے پا بٹے کی واچی نو اوبو بشی ایرش اس بنا نرمول آسان دی اس بنا چی سمرم سخت دی نو بٹے کی واچا ودا اور نو بیا تاوہا نا تاوہا سرزر نرمول شی سپین نرمول شی غر ٹکڑے کول شی و انسان چی خراب شی اغا سمول آسان کار نا دی گران کار یو انسان چی خراب شی قسم دی مور و پلار و تنسیت کئی علماء ورته نصیحت کوي دم درود پسې ګرځي نه سمېږي او د نبی علیہ السلام صحابه کرام تاسو ګورئ د جاهلیت زمانه کې دا کم خلک او چې د حضور پاک ما حول لرالل او نبی علیہ السلام سره ناس ته وکړه کوم اسټیټ جوړ شي حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا د حضور پاک د ما حول سر ما حول دې سر لري نو دا بچو دا اصلاح دا پارا دا کشر کل دا اصلاح دا پارا ماحول ٹک کے وزیپاو خواہی چیزیویں پا وزیپو نا ٹک کے گی پا گندہ ماحول کے لئے ساتلی پا وزیپوی نشی پاکو تاویزو کا چیزا ما دا بچی ٹک شی پا تاویزو نیم نشی ٹک کولے
بهترین شی دا دی چې خپل کشر کل بچی د خپل لاس نه مو باسا تر څو چې ستا په لاس کې او ستا په اختیار کې نو نیکانو سره کېناو عالمانو سره کېناو دیندارو سره کېناو په دې به ماحول ټیکي او کله وخت نه په بچی پړې واره ورځاو او ګنده ماحول سره هغه عادتونه وو والله کې بیا سم کړي بیا نشي سم کړي بیا به ټول عمر ګنده موبایل ګوري او په هغې کې به غلط تصویرونه ګوري او په هغې کې بربند فلمونه ګوري او په هغې کې به د ښځو تصویرونه ګوري ماحول خراب دی ماحول ګنده ماحول کې ورننوتی دی او نن سبا خو انټرنیټ او موبایل د لوفرۍ دپاره او د فحاشۍ دپاره د دې نه خطرناک او خطرناک اور د دې نه بل نشته موبایل او انټرنیټ دا خطرناک اور دی دې اور چې څوک والي دی هغه رغېږي نه لګیا دي میموري کارت خلک ډکوي او فلمونه پکې اچوي ټول کشر کل په تبېخته دی لګیا دي میموري کارت وړي او د ګانې او سندرې او فلمونه او ډرامې او بربنډتوب د دې نه هلکان هم ډکوي او جینکۍ هم ډکوي او انټرنیټ باندې لګیا دي او فلمونه پې ګوري او ډرامې پې ګوري دا ولې ماحول خراب دی ماحول ګنده دی دا بچی ستا د لاس نه ووت دا خراب شو خدای لپاره دا خپل بچی د خپل لاس لاندې وساته ماشوم د ده مثال د کلالۍ خټې دی د نه که جام جوړی جام ته جوړېږي د ده نه که ته کټوی جوړی کټوی ته جوړېږي د ده نه که پیالی جوړی پیالی ته جوړېږي نه ده چې څه جوړی جوړېږي ته دا ماشومان ستاسو ذخیره ده رونو ګورئ دا ذخیره بار آوره کې د دې نه یو باغ جوړ کړئ چې دا بچې ستا په ژوند هم ستا پخه راشي او ستا د مرګ نه پس هم ستا پخه راشي زمونږ نه بچي لاړل برباد شو ټوله ورځ په موبایل او په نیټونو باندې تصویرونه دي ګنده او فلمونه دي او په غلط ماحول کې ناست دي پلار یې غریب یې وله ګټي او دی دوستانو یارانو سره مري ته ټاباد ته او پېښور ته او په نخرو ګرځي او پیسه والو ته نه مونځ شته او نه اودس شته لو پران شو بچي ماحول خراب خدای پاک چې د انسان د اصلاح لپاره کوم شی استعمالوي فرمایي کونو مع الصادقین تاسو ماحول ټیک کړئ نیکانو خلقو رښتونو خلقو سره خپل ماحول جوړ کړئ نیکانو سره کښېنئ صالحینو سره کښېنئ عالمانو سره طالبانو سره نیکانو سره مجلس جوړ کړئ په خپله به ټیک ټاک شي زه ورته خپل یو دوه مثاله ښیم یو کس په ما سره ټلیفون باندې رابطه کوله د اسټرالیا نه ما سره رابطه کوله ما ته مې ته ما څه پېژنې وایي ستا تقریرونه اورم او مې تقریرونه کوم ځای پیدا کړي پاکستان نه م راغواړم او په نیټ باندې ستا ما ته پته نشته زه نه نیټ پېژنم او نه راته نیټ پتې لګي خو دا چا ورکړی به په انټرنیټ ستا تصویرونه دي دا دغه دي دا تقریرونه دي هغه اورم نو سړی ښه سړی و د مسلو تپوسونه بیانانه کول یو ځل یې ما ته په ټلیفون وویل چېره مولانا صاحب زما د لمانځه به څه کېږي مې ولې وایي زه خو پنځه واړه لمونځونه ماسخوتن په یو ځل کوم او په خپل ځای کې کوم ځان مې ولې په وخت ولې لمونځ نه کوې او دا پنځه واړه لمونځونه ته په جومات کې ولې نه کوې وایي صاحب دلته جوماتونه ډېر لرې دي جومات نشته کم دی او کم او انجینیر یم نو زه خو خپل ډیوټی لدم ډیوټی کې خو زه ما له د مونځ چوټي را کوي ماسپښین نه د مازدیګر چوټي را کوي نه د ماښام او نه د ماسخوتن او نه د جمع انتظام شته چې جمع وکړم نو به زه چې ډیوټی نه فارغ شم وره ټایم ولګوم او واپس خپل کور ته راشم نو پنځه واړه لمونځونه بیا ځان له کوم مې څو کاله دې وشو دا دې یو کال دوه درې کېږي مې څو کاله دې وشو ما ته یاره زما خو تقریبا یولس کاله وشو مې دا یولس کاله دغه ژوند دی یو او بلکې راته وی چې روژه دلته کې 6 ګنټې 21 ګنټې 22 ګنټې روژه ما وی دا خو تا ځان غرق او تباه همیشه مونځ قصدن قضا کول خو ډېر لوی جرم او ګناه ده که په غلطۍ درنه مونځ قضا شو بیا دې وکړه په غلطۍ نو هم ګناه کبیره د توبه وباسئ الله به دې معاف کوي خو قصدن دا مونځ به ماښام کوم ماسخوتن به کوم دا خو ډېر لوی جرم دی نو یو خدا جرم کوي چې قصدن منځونه په وخت نه کوي دا خو تا دومره کبیرې ګناه وګټلې چې د حد نه وتی نمبر 1 دویم دا دی چې جمع ده نه پاتې ده نو ځان لمونځ یو په یو دی چې جمع سره کوي یو په 20 دی دا دې څومره تاوان وکړو نو ما چې زه سلته څوکم دلته جوماتونه ډېر لرې لرې چې د جمعې مانځل هم نشم ته یا د اختر له نه
ماحول ما وی دا مهرباني وکړه چې دا نوکري دې پرېږده راځه خپل وطن ته دا څه کې پې ډېره بده ولګېده چې زما خو ډېره غټه تنخوا ده او زما خو ډېره غټه نوکري ده دا اوس پرېږدم نو مې دوه خبرې دي یا به دین پرېږدي او یا دنیا اوس ګیر شه منځ کې یو خوا دنیا زرګونه ډالر تنخوا اخلي یو خوا دین او منځ او مې نوره معاشره بچي وی بچي خو دلته نه راولم مې ولې وی دلته خو ټول بربنډتوب دی دلته بچي چېرته راوستی شم ماحول ډېر زیات ګنده دی خلک دا بدعملۍ سړک په غاړه یو بل سره کوي او په پارکونو کې او په چوکونو کې خلک لګیا دي او ناروا کارونه کوي دلته بچي چېرته راوستی شم ما وی دا مهرباني وکړه خدای دپاره نوکري دې پرېږده که د خدای سره تعلق دی په کاري مونځ د خدای سره ستا تعلق دی پنځه وخته خدای سره ستا تعلق د مونځ په وجه جوړ دی نو که خدای سره تعلق ساتل غواړې او آخرت ښه کول غواړې دا نوکري دې پرېږده وی دا تنخوا پلان کې مې بس ډېره دې ګټلې مې اندازه مې داسې لې چې تا به دومره ګټلي که ته لاس په خپه کېنستان کېږي د دوی دې کېږي نو څو دې کېږي خیر خبرې خلاصه شو ډېره موده پس زه کور ته رالم ما ته څوک مېلمانه راغلي وو ته تحفې راوړی وو کې خط لیکلی او په خط کې راته لیکلي چې زه خو ستا ملاقات له رالم او ستا په وجه ما هغه ستا له اسټرېلیا والا مرید یم غیبانه نوکري مې پرېښوده او دی راته بیا په ټلیفون وی ښځې بچو سره مې مشوره وکړه نو هغې م راته وی چې بابا بس پرېږده نوکري ده ضرورت نشته ډېره دې ګټلې ده راځه بس مونږ سره خپل ژوند تېره بس وی پرېښوه بیا یو ځل ټلیفون راته وشو څه موده پس ټلیفون مې اوچت کړه سعودي نمبر مې لکه څوک خبرې کوي وی زه له جلدې نه خبرې کوم فلانکي مې نوم دی مې په نامه ونه پېژنم مې ما ونه پېژندی وی زه ستا هغه اسټرېلیا والا بیلما زه مرید یم مې جزا کې څه کوې وی ما باندې خو خدای ډېر بې فضل وکړ مې هغه څنګه وی بس په کور کې ناست وم او انټرنیټ مې کولاو کړی بس اسټرېلیا خو مې پرېښوه وړه به مې کله کله خپه و چې بلا تنخوا دې پرېښوه وی چې ناست وم نو په جده کې یو کمپني وه هغې انجینیر غوښته هغه انټرنیټ باندې ما معلوم نو ما خپل سی وي ورته وایي دا خپل چې د کوم قابلیت دی د هغې یو فایل ورته په انټرنیټ ورولېږه وی چې ور ومې لېږي یو څو ورځې پسې راپسې خط راولېږه چې راځه دلته مونږ تاله نوکري درکړو وی لاړم جدې ته اوس جدې ته چې ورسېدم نو په یو کمپنۍ کې ما ته سرکاري خپله نوکري میلاو ده او په بله کمپنۍ کې سره مازدیګر نه پس پرایویټ کې یو 2 غنټې نوکري کوم دواړه چې یو ځای کوم د اسټرېلیا نه مې تنخوا زیاته ده یوه شوه او دویمه څه وی دویم دا دی چې دلته راته ښه مزېدار کور بنګلی را کړې ده او ښځه بچي مې مروستلي ځان سره هلته ښځه بچونه هم لري او ما ته وی درېیمه وی تا سره انټرنیټ کوي چې دلته خپل پوټو له ورسېږم مې نه زه پوټوانو شوق کوم او نه په دغه شي پوهېږم ما ته مخکې مې داسې و چې ګیره مې مخریل او برېت به مې مخریل او پتلون کې به ګرځېدم او ما ته وی که اوس دې ولیدم که نه وی لوی ملا به راته ښکاره شم ابې خوشطبع هلک دی مې هغه څنګه وی ښکلې ګیره به مې پرېښوده خشته جامو کې ګرځم او د ټولو نه غټه خبره دا شوه د ټولو نه لویه خبره چې وی د جمعې او د خالي مې 2 ورځې چوټي ده دا 2 ورځې په مکه مکرمه په حرم کې تېرو بچیم ځان سره بوځم او په خپله ممریم کوم او وی جلل په ماته په موبایل وجلل ما ته مولانا صاحب چې د طواف کوم او دعا کوم نو لومبې تا خامخا یادوم دا ولې ماحول هلته ماحول خراب دلته ماحول ټیک پیسې خو د خدای په لاس کې ډوډۍ د خدای په لاس کې 11 کاله د ښځې او د بچو نه لرې او چېرته ورسره ښځه او بچي په حرم کې ملګري کېدل د اسلام بهترینه طریقه ماحول ټیک کول دا یو دویم مثال هم د خپل در کوم دلته دوره کې ناست وم یو سړی راغی نوم یې درته نه اخلم د سواتو نو ښایسته ښکلې پټکې هوارې او ښکلې مزېدارې ما نه اوږدې جامې او کونټه یې ورسره وه چغې چولې وه ما وې دا به څوک لوی عالم وي شیخ الحدیث خیر راغی ما سره کېنه لیدګاه کې کېناست ما سره چې کېناست ما چې هغه سبق پوره کړ نو زه ورته ورپاڅېدم راته غاړه وه مولانا صاحب مورته کول ما ته یې مولانا نه یم عالم نه یم ابي سړی وی زه یو ځای راته یاد که سوات کې وي دا هغه ځای وی ستا ملاقات لراله خو دا مې درېیم ځل دی چې ته مې لاندې کړې ما
وی یو ځل ګاډي کې ناستو ما نو زما یو دوست مال یو کیسټ راکړ چې دا کیسټ واوره وی ما کیسټ راواخی ګاډي کې مور کوي ما څه شي دی وی چې دا یو مولانا دی داغه تقریر دی وی ما کیسټ اخوا ورغورځو چې مال کسه د موسیقي کیسټ یې غره میدان ته ګیره به مخریاله بریت به مخریل پټون کې به ګرځیدم او ټي وي کې مې کار کوم وی هغه ما ته چې مال ټول مازغره د ګن نه ډک ظالمه چې د خدای او رسول خبرې خو ما ورکنه دا وی ما کیسټ وته ورغورځو چې که موسیقي چې پیدا کړی راک وی چې هغه زمانه کوزیده وی ما وچاره مرګر می خپه نشي مې چې کله کله کیسټ زو برم وی نو سینه درکو وی خیر ماته په زور هغه کیسټ راوغس دې لپاره نه چې مرګر دې خپه نشي او هغه مخ کې می پاغه ګاډي کې پټیپ کې ورک دې خو کوشو وی چې کیسټ مې اورې را باندې اثر وکړ وی بیا مې اورید دوه درې ځله وی هغه چې سره بل ورځ ملو شو مې چې لکه دا کیسټ د چا دی او د نور کیسټ په کار دی وی نورې مراکړه امې مورې وی غیر باندې ډېر زیات اثر وکړ ما ته ورستا کیسټ وی بیا ما نه خو یې خو ما ته تانه په ټلیفون ته پوسو کو چیرې زه خدا غږ ستاره د کیسټونو متاثر شوم او زما خو بس د دې سید نه نفرت یو خو مې بینک نوکری ده د سود معاملې او بل دا چې ټي وي سټیشن کې په ډرامو په دې سیزونو کې مې کار کړی کوم زه بس کوم نو ما نه یې هغه راته رایا کړ وی تاره ته وی چې نوکری دې پرې ده سود نوکری توبه ته بس او دا ډرامې ما او ما ته وی د 15 منټو به موږ په زرګونو روپیا راکول یو ګنټه چې به موږ په ټي وي کې کارو کړل 15 روپیا به راکول ډېر عزت او قدر بم بس وستا په وینا مې غار سپری خو ده نوکری مې پرې خو لاړم بیا ځل مې تاسو په ټلیفون کې مولانا صاحب ز سوکم علم شروع کوم غزل ته خوشي ګرځم په دې تنګ شم وی تاره ته چې دا څه کارو کوي او درې تبلیغ کې ولګاو نو اعلان چې به جمعې او درې ورځې درې پسې مې بیا سلويختو لګول سلويختو کې خوان راکه سلور میاشتې مې لګولې نو ما ته وی اوس مې د بارمل درې سفرې کړې د بارمل درې سفرې او شکل ته مې وګوره مې لکه په شکل هم ما ته دا ښکارا چې لکه جلوي چې ګول دي ما ته وی زما چې څومره لایبرری ده باغی کی کتابونه کم دی او ما ته استا کیسټ په ډېرې پرتی په خلکو مور نو دا ټول خبره دا ماحول سره تعلق لري بس که بچی دې په خما حول کې ور داخل کا دې بټیک شي او که بچی دې د بربنټو په ماحول کې ور داخل کا دنه خراب جوړي د قرنګي لور زګوان کلو دې آزاد جنا کو سره مرګره کړه هغه جنا کې چې هغه لاستونه کټ کړي او هغه جنا کې چې هغه په پینټ او په شرټ کې ګرځي نو لور به سبا ازادي غواړي درنه هغه ماحول به اثر کوي او کلور دې جنکو مدرسې ته ولېګلا او د قران شریف درس لدی ولېګلا او نیکانو خلقو کړه دی ولېګلا او داغي بورقي داغي غټ پړونی وي او داغي غټ پرتګو غټ پنسي وي کولاو مزیدار جامع نو هغه ماحول به اثر کوي استاد خپل خواخدا چې د بچی د دینی بچي جوړون غواړي او کله بچینا د سوال لسمه سالیس خوندر جوړول غواړي کله بچینا دینی شخصیت جوړول غواړي او نیک انسان ته جوړول غواړي ماحول ول ټیکا او کله دې بچینا سوال لسمه سالیس ګن جوړه ګن نو پرېګل په غلط ماحول کې زمارو دا یو فطری تقاضا دی چې د کم سیستم خکول غواړي کنه هغه به محنت کوي دا قانون دی لکه دا کور دی مثلا او ته چې زما دا کور دی دولی نو محنت مخا کې چونه به ورکې صفائی به کې جارو به پکې وې پر به پکې راکاږي رنگ به ورکې روغن به ورکې نو دا به محفوظي نو دا کور که خصاتل غواړي لازما به محنت غواړي او کته چې دا کور دی خراب شي نو محنت تاجت نشتا جارو پکې موا کله ته وباسا پیپر پکې ما رنگ روغن مور کوا اس محنت نه غواړي به محنت به یو دوزري کاله پس دار سلام درو ګرځيږي تاسو څه کنه رواني محنت نه غواړي بس چې ته اصلاح پرې په خپل رواني راځي او اصلاح کې د شي اصلاح کې هغه محنت غواړي د قرنګي بچي دی غواړي کله بچي اصلاح کې محنت پپې کې خو مجلس او خو ماحول بوله جوړه او کته چې نه اصلاح نکوم نو اس کالج او یونیورسيټي ته جته ګنده ماحول کې وردن نه که خپل وتبه برباد شي نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي کونو مع السابقین د بچو او خپل اصلاح کې مجلس خشته کې
ماحول جوڑ کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته. هر سړی وشپونکی دی. پخوا به د شپونکي د خلکو دا غویان او دا میخې ورکولې هغه به څارولې او ماښام بېرته کره واپس دا ګورچیان به زمونږ په دې وطن کې ګورچیان به د خلکو دا غوا او دا ګډې چیلی به یې بوتلی مازدیګر به راتلې نو که د چا غوا ته یا ګډې چیلی ته به نقصان ورسېد ګورچي نه به یې تپوس کوو شپونکي نه به یې تپوس کوو ګډه زما څه شوه چیلی څه شوه تا ولې خیال نه دی ساتلی. دغه رنګې حضور پاک فرمایي ستا مثال د شپونکي د قیامت پر ورځ به ستا د بچو ستا نه تپوس کېږي د بچو اصلاح دې کړې ده او که دې نه ده کړې بچو له دې ښه ماحول جوړ کړی دی او که ښه ماحول دې وله نه دی جوړ کړی که اصلاح دې وله وکړه ښکلی ماحول دې وله جوړ کړ او ښه اخلاق ورسره چلی دا بچې ستا دپاره ډېر لویه مرغلره ده. او که ماحول دې وله خراب جوړ کړه او اصلاح دې وله پرېښودله نو دا بچې به ستا دپاره د دنیا هم دشمن او د آخرت هم دشمن. صحابه کرام په دې دریاب را پورې ورته سیند ته راغلل دې سیند ته تاسو به د سکول په کتابونو کې کتلي د محمد بن قاسم واقعه محمد بن قاسم دې سیند ته راغلل صحابه نو چې د سیند خلکو به صحابو ته کتل مسلمانېدل به د سیند نه بیا پنجاب ته راغلل او د پنجاب په لار هندوستان ته لاړل. قسم دې اوس موږ څومره محنت کوو په خلکو نه مسلمانېږي محنت پې کوه څوک نه مسلمانېږي. مولانا عبید الله سندھی رحمت اللہ علیہ تلیو دا روس اغا مصر ستالن لا چاچه انقلاب روسته ستالن اغلا لال او مولانا سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ اغا ورتخپل دلائل ارسا پیش کر چیتا زهریانو خدای نمانا دا مسلمان شا اور زمان دا اسلام دا نظام دے دا نظام مطالعہ کا داو گورا اور دا پدخپل روس کے دا نظام متعارف کا اگو دهریت متعارف کا دا دهریت ټیک نه دی ګوره چې سبا به رضی نستا قوم تنګي دا اسلام والا سسٹم دا په خپل وطن کې نافذ کو جاری کا. هغه مولانا سے مال مقرره کدا ز ګورم استالن ډیر خيارو هغه د اسلام پورا مطالعه وکړه مکمل اول نه اخره پورې. مولانا عبید الله سندھی سے بیٹھے مرکو چې بیا دې دوباره ورغه وکستا په دې خبرو کې شکی ماته وای چې شک درلل استالن ورته شک مې نشته د اسلام د نظام نه بهترین نظام د معاشري د اصلاح لپاره بل نشته د بچی د اسلام اصلاح لپاره د اسلام نه بهترین شی بل نشته د خدي د بچو د کور ماحول کلی ګاون او د قانون د اسلام نه بهترین بل نشته بالکل. نوې کستا څه شک مولانا سے بھی خوشاله شم چې سړی به مسلمان شي او په روس کې به اسلامي نظام اعلان وکړي وی ماته چې اس شک میں نشته بهترین نظام دی خو مولانا سے یو تاسو ته نه کو وایا دا نظام تماته عملی چلته خول شي یو نمونه راته خاجه وته ګورم راځو او دا کم نظام چې دا کم تا ماته پیش کړل دا په مسلمانانو کې ماته عملی خودل شي یو زر 2000 کسان په دې سید ماته ته خودل شي چې دا دغه سیستاو دې زمانہ کې دغه نظام یو ملک راته وخایا او دغه افراد راته لګ مخامخ وخایا نو بالکل در سره مرغه کېږم. مولانا صاحب وی چې ما نظر وکړو دنیا کې په دې نظام کې څوک نه ښکارېدل نه مې شو خوله وته یو د صحابه جماعت په دې نظام برابر نن موږ مهنت کو کوشش کو خلق د اسلام نه تختی هغه چې به صحابه ته قتل اسلام ته براتل هغه ماحول ټیک نن زما کسر ټیکی سینه به خرابه سینه می ټیکی د کونډه به خرابه کونډه می ټیکی خپې به خرابه کہ معاملات می ټیکی عبادت کې به فرقي کہ عبادت می ټیکی معاملات به خرابه مول بکم روجی بنسم ذکر اسکار بکم ګیره به می پټکی به می التبسط کوم معاملات خراب التبه ګنده نظام نه منډه وا التما موبایل ګورم انت پلیټ ګناهونه ګورم معاملات به مټی کی کاروبار به ډیر مزیدار او خشته عبادت کې مې نقصان دي. ډیر خلک وایي کنه شکل ته مې ګورم مړه عمل ته مې ګورم نه نه شکل عمل سره تعلق لري دا خطا خبر عمل به ډیر مزیداری خشته کې شکل به خرابي. نو ماحول د صحابه هغه چې خلکو وو دا تابعین چې دا دومره په لکاو خلک اسلام کې داخل شو دي مدرسو کې نه داخل شوی دي ته دعوت او تبلیغ دومره ډیر نه شوی دي په سکولونو کالجونو کې نه داخل شوی دي په صحابه ماحول تو قتل بس صحابي بس څنګه واسه جوړېده صحابه و د نبی رسول الله ماحول ته قتل بس هغه سم مسلمانې ده او جاندار خو څه کې بے جان اثر کوي بے جان دا غي مثال هم درکم د کافرو ګولې د کافرو اسپینا صندوق کې واچو یو غنټه یا 2 غنټه بیا تا جامو ته ګوره د کافرو د ګولې خوشبو به کوي که باندې کوي ګوره بے جان شی له سره ګلاب راوالو جیب کې واچو د ګلاب پان یو سو
او بیا تا هغه جیب وسنډه جیب نه بلې هغه خوشبوزي کې به نه ځي یا په جومات کې دلته کې پخوا به خلکو ګیاګانې چولې بروزې او لوښې به یې چولې جومات کې دې لوښې او دې بروزې چې به واچولو آیا دې بروزې لوښې به بیا چا څاروخ پوت اچول نه بحران ته به یې غورځوله نه جومات به یې پاکو هغه به یې وړله اوبو کې به یې غورځوله ولې دې بروزې جومات کې وخت تېر کړی دی یا کوم رومال چې تا د قرآن شریف نه تاو کړی دی د قرآن شریف کڅوړه دا خو د بازار ټوکړه د 50 روپۍ کېږي په دې چا فوزه سون کړی ده نه په دې او اسمات کې چولې شي نه ولې نشي چولې ماحول قرآن سره پاتې ده جون دې د قرآن سره پاتې ده ټوکړه له وسړې په کړی ده دې برولې دې پول جمعات کې وخت تیر کا ماحول د جمعات سره جوړ دی ځکه په دې خو سکول پاکه کی نشي پاکوله نو چې بیجان شي دا یو خزه سره داغه ماحول پاتې شي او داغه وخت تیر شي داغه خلک احترام کوي قدر کوي نو چې انسان د انسانانو نه کانو سره پاتې شي خدای به قدر نه کوي بهترین شی د ماحول جوړول کشر کول چې څومره ستاسو دې ګورې دنا روان دي ټول بربند توپ پس روان دي ټول مازیګر او ما خام صدر ته اسلام آباد ته یو خبر بربند توپ پس منډي وي ټول په موبایل کې خطري ټول په انټرنیټ خطري ټول په بربندو فلمونو خطري خدای له پاره لري بچو اسلام کې څه کوي په کوم طرف روان دي دا راولې نه کانو سره کې نه علماء سره کې نه دعوت لاره سره مخامخ کې دینه کار والے چې دا بچستا ذخیره ده چې دا صالحان او نیکان جوړ شي دنیا کې مستعار فائدې آخرت کې مستعار فائدې او کدا سره په لور ورواچو چې زمونه بس بل کار وکړي نه پدې نه خلاصيږي خدای په قیامت کې تا نه تاسو کوي چې ستا وس کې د ولې بچي غلط طرف ته بوته او دنیا کې مستعار لپاره ته ذریعہ ده نو بهترین شی د اصلاح لپاره دا ماحول دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال ورکړي ودا د خما حول مثال هغه د اتاری دی یو سړی اتر پر سره کېناس یا به اتر والی یا به هغه ول اصل هم په غوږ کې کېږي او که اسم نه یو غنټه نیمه غنټه خو د خوشبوې مجلس کې تیر کړل دا رنګ یو عالم سره کېناسته یا به ته مسلې ته پوښتنه کی هغه برته مسله بیان کی او کله یو غنټه خو د مجلس کې کېناس کې تیر کړل او د غلط ماحول مثال داسې لکه د اور بټایله چې ورل یا خو به یو سکار راشي جامع بدله توري کی او به سوځي او کدا سینی نو غنټه نیمه خو د بدبوې مجلس کې تیر کړل نو غلط ماحول بیا در باندې اثر وکړي کني غنټه خو د غلط ماحول کې تیر نو چې کوم مجلس کې د خدای د رسول خلاف خبرې کوي د شریعت خلاف خبرې کوي د بيدینه خبرې کوي د بربندتوب خبرې کوي غیبتونه پکې کوي چغلي پکې کوي دا غلط ماحول دی مدي مجلس کې خپل کې نه موته بچي پرېدا چې کوم ماحول کې د الله د ذکر خبرې کوي درود شریف سبحان الله تسبیحات ویل کېږي د دین خبرې پکې کېږي د پیغمبر او د خدای خبرې پکې کېږي د شریعت خبرې پکې کېږي دا خمه مجلس دی خپلم پکې کې نو بچیم پکې کې نه الله یې موږ له ماحول راکړي رب العالمین د فتنو آفات او بلیات نن پامن کې وساتو رب ذل جلال دعا او جهان خیر نصیب کې او د دعا او جهان د شرونو د فتنو آفات نن پامن او مان کې وساتو پروردگار زمون ماحول ټیک کې ماحول شریک کې خدای بچین له فروز